وړه دي څه دي راته وایه او خمارو سترګو دې ګیلې راوړې دي نه بس دغه شانې ورته ووایه د ټول ناول خو خالي صاحب ستاسو ډېره مننه کوو د رفیع الله صاحب مننه کوو او زمونږ د ریډیو چې کوم مشر دی سرجي سید اخندزاده چټان صاحب دا هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو د هغو په وساطت باندې موږ دلته راغلي یو او د هغو په چینل کې موږ دلته کې کار کوو بیا پسې حیدر صاحب شو نو د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو زمونږ خوږ ایم ډي صاحب د هغه هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو د هغه د لاسه موږ نن راغلي یو په دې کورسۍ باندې ناست یو نو ډېره مننه کوو بیا پسې وحید خان تاجک صاحب شو د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو د هغه هم موږ ډېرې زده کړې لیکلي دي او کوي دي هم او زمونږ به ټیچري او تر مرګه پورې به زمونږ ټیچري د هغه هم ډېره مننه کوو دغه شانې پسې رفیع الله صاحب هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو ځکه چې د دې نه موږ ډېرې زیاتې زده کړې کلي دي چې راته کار شوی دی نو خامخا په یو دغه به راته کار شوی ما به لکه داسې کار کړی چې هغه به د نه کولی نو په هغه باندې به راته کار شوی نو د هغه چې زما نه څه غلطي شوي نو د هغه هم ترې زه لایو معافي غواړم ځکه چې انسان دی او غلطي ترې کېږي نو معافي ترې غواړم او خالد صاحب ستاسو نه هم ځکه چې تاسو ما ته ډېر زیاتې ایډیټینګ ښودلي دي چې کوم کمپیوټر سایټ دی نو هغه ما ستاسو د سلمان صاحب نه زده کړی دی نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم او دغه شانې پسې راشو اکرم لالا طرف ته نو اکرم لالا هم موږ سره د رونو په شانته کې ژوند تېر کړی دی د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته شکریه ادا کوو ځکه چې اکرم لالا چې دلته نو بس موږ خوشحاله به و چېرته مې خبر کړي ما وایي چې د خویندو په شان وګورې هڅه تېر کړې صحیح ده چې هم ډېره مننه کوو بیا که راشو فضل حیان صاحب طرف ته نو فضل حیان صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو شکریه ادا کوو د هغو د لاسه موږ دا کوم فني انداز چې دی کوم فني پروګرامونه کوو نو فضل حیان صاحب نه زده کړي دا هم ډېره زیاته مننه کوو شکریه ادا کوو دا اوس پته ولګېده دغه شانې بیا پسې راشو سلمان صاحب طرف ته نو دا خو ما سره لږ وروسته تاسې ګپ ولګو سلمان صاحب هم موږ ته ډېره زیاتې زده کړې کلي دي او زده کړې په کوو هم د هغه هم ډېره مننه کوو د هغه چې کوم جاب باندې زه روان یم نو هغو کې د سلمان صاحب راسره ډېر غټ لاس دی ځکه چې دغه ماته ویلي چې دغه جاب وکړه انشاءالله تعالی چې په دغې باندې به ما هلته کامیابېږم او د خیر د ورونو د خویندو په دعاګانو باندې به دغه کامیاب ډګري چې کوم ده دغه به رنګ راوړي دغه شانې پکې راشو جواد علي صاحب طرف ته نو د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته شکریه ادا کوو د هغو سره هم موږ ډېره زیاته کیمرامیني هم کړې ده ایډیټینګ سایټ چې کوم دی او دغه شانې د کلي په کلي پروګرام چې کیمرامیني کوم ده نو هغه ورسره هم ټوله ما کړې ده د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو شکریه ادا کوو الله دې نه خفه کوي او بیا که راشو د اظهار سلارزي صاحب طرف ته د هغو هم مننه کوو لکه د ورونو په شانته کې ژوند یې راسره تېر کړی دی ډېره زیاته شکریه ادا کوو کو اقبال حسین صاحب دی د هغو هم ډېره مننه کوو ځکه چې د ورونو په شانته کې ژوند یې موږ سره تېر کړی دی اوس چې تی بیلیږو نو الله چې زړه م ډېر زیات درد کوي ستاسو پورې او خالد صاحب دا چې که درته زه ووایم نو زما لکه په کور کې په خلکو پسې زه دومره نه یم خفه لکه څومره چې د ریډیو چې د کوم ارجګان دي او زما چې دلته کوم رونه دي کوم مشران دي کوم ټیچران دي او کوم همزولي دي نو ډېره زیاته شکریه ادا کوو بیا که زمونږ کشر رور زاهد رور دی د هغو هم ډېره مننه کوو بس چې راشو بس په خندا کې بس کله چیرې کول او کله سلام کول او کله ګپ شپ کول او مړه بس تاسو ته به زه کم یادوم خو ډېره زیاته شکریه ادا کوم د دې ټولو زه به تاسو ته کم یادوم بیا که راشو د مینهوالو سایټ ته نو ډېره مننه کوم کاسمیټک شوګانې کلي دي نو مړه بس د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوو د خویندورونو هم د مینهوالو هم ما له ډېره زیاته مینه راکړې ده نو د ټولو ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته شکریه او دغه شانې مننه کوه بس زما د خولې نه همدغه شانې ډېرې زیاتې غلطیانې شوي د هغو نه معافي غواړو چې چا زړه ته درد زما د سایډ نه رسېدلی نو ډېره زیاته بخښنه ترې غواړم ځکه چې انسان دی او بیا به داسې مونږ یا راشو یا به ژوند یا به نه د کال دوه دي که نه د خیره سره زه به خو د مسافر ماښام پروګرام نو د خیره سره زه خو داسې نه ورکېږم چې بس لاړو او بس بیا به نه راځو د خیره سره انشاءالله تعالی چې هر مسافر ماښام پروګرام کې به د خیره سره انشاءالله تعالی چې ټلیفون کوو راځو به هیڅ خفه کول مه کوه که نه
موږ کوشش کوو چې ته ایموشنل نشي. نه بس الله پاک موږ دغه ټسینه راکړې ده داسې خو نیو ولکه چې کوم دغه دی خامخا معافي به غواړي که نه ژوند دی او په ژوند کې دغه شانې ماتې ګوډې راځي او ورته پړته راځي دا خو کاره خبره. او موږ چې ځو نو انسان چې کوم دی نو دا په محنت ښه ښکاري او دغه شانې محنت به کوو انشاءالله. الله به خیر کړي. الله به خیر کړي. شکل تاخیرانی دا ته اسماعیل چای دا دغه وای کنه جاربو اوس تاخیرانی الفاظ دي کنه بس خو جړغونه شا کنه دومره بیجم خالي څه وو دوزه جړه ورته موسوي دي خالي څه وو مال خو جړه نه راځي خو ته اوس لکه په جړه جو بیا په دغه صحیح شي. تاسو از سٹارټ واده نو الله بخیر کیو نه چې اوس جړه نه راځي الحمدلله الله پاک دې سینه راکړې ده چې اصل دې څه ده خو جړغونه شامل ختم شو به خو دغه تواړه نه دې ختم شوی. نه دا خو لکه دا کوم چې پکې مونږ صحیح انداګه نو بس زما د خالي څه وایي ټول نه زیات به زه یادېږم. خیر اسه واقعي خبره ما ته خو په یادېږي. او بس دا زمونږ په شمال ریډیو کې اخیری پروګرام و چې سر ته ورسېدو او هغه هم په دې خوشحاله یم چې رفیع الله صاحب او د خپلو مشرانو سم وشو. په دې باندې د الله پاک نه ډېر زیات لاک شکر ادا کوم ځکه چې ستاسو نه ما ډېره زیات زده کړه په دې پروګرام کې هم وکړله. دنه مې کلي هم ده او تاسو ته به انشاءالله تعالی چې زه ټیچر په نظر ګورم ځکه چې تاسو زما ټیچران یې زموږ ورورې موږ زده کړه هر ځای کې مې زموږ دعاګانې به در سره وي انشاءالله تعالی. تاسو به دعاګانې کوئ موږ به دعاګانې کوو او د مینهوالو نه هم بخښنه غواړو چې زموږ د خولې نه به داسې الفاظ چې چا دلته د دوی رسېدلی نه هغونه ډېره زیاته بخښنه غواړو او بس داسې کار دی که نه خالي صاحب چې زما نه بس بخښنه وغواړم که نه چې دا خبرې خو د دې پروګرام خبرې خو تیرې شولې د دې پروګرام خبرې خو تیرې شولې خالي صاحب بلا خبرې مې په زړه پاتې شوې.